ابرها الله ولې تباه کړ؟ د شاعر الله توهین یې کړ. ګوره زمونږ دا معاشره دومره راوغورځېده چې پرون پی ټي آی الکانو ګوره په جومات یې حمله کړې ده، جومات ته تللي د دوی دومره لکه چا تربیت نه دی کړی. دا نوجوانان دوی دومره وایي دا خلک به دجال پسې روان وي، په دجال به کاڼای او په تندي به کاب پارا لیکلي، دا خلک به ورپسې بیا هم روان وي. دا هغه خبره ده رونو، د یو بزرګ ډېر مخکې ویلي دا پارټي نه ده، دا فتنه ده. نو نوره فتنه سپینه یي که توره یي چې لکه دومره دی دې حد ته راورسېدل چې د جومات ته کنځل کوي، عالم ته کنځل کوي، ګیرې ته کنځل کوي. ګوره یو عالم د هغه نه ګیره شو کولی ده او جومات ته تللی دی، په جومات کې نارې او چغې دی له چا دوره تربیت نه دی ورکړی. خو د الله بندګانو دا کورسای او دا سیاست دا د ملک د 50 کالو شو، کله په یو کینی کله په بل کینی، چې نن ستاسو حکومت ختم شو. صبر وکړئ که نه، بغیر د کورسای هم لږه ګزاره کوئ که نه. د بغیر د کورسای ستاسو ګزاره وای نه کېږي بغیر د حکومت. الحرب سجال، کله به ستا حکومت وي کله به د بل حکومت وي. نو ته به څه کې؟ ته به ځان نه لیونی سپی جوړې، ته به ځې نو په یو بچک لګې په بل بچک لګې فساد به جوړې. دا څومره غلط تربیت د دی شوی. علما ولا دیندار ولا دا پکار چې نه هغه خپل زبان، هغه خپل دستور، هغه خپل عمل، د هغې نه دا پیغام ورکوي چې نه یو کاکا کور ته راغی انو پنډای باندې سپي چک لګول انو پټای پې کوله، نو ماشومه لورې وه نو هغه ورته وایي بابا دا ولې؟ وایي بچې دا را باندې سپي چک لګولی. نو بابا تا به پې چک لګولی و که نو هغه ورته وایي بچې زما دا خوله خدای د سپي د چک دپاره نه ده پیدا کړی. نو ګوره یو سړی سپی شو، هغه په خلکو چکونه لګوي. نه موږ به خپل اصول نه پرېږدو. الله د هغې ته وایي ته په خپل ګوره ته خپل حق مشن باندې لګیا یه. څوک به څه وایي څوک به څه وایي، پته به دنیا کې به هم ولګي. اکه دنیا کې نی رز د آخرت شته، هلته به د حق او د باطل پته لګي. ها داسې نه ده پکار. دا ډېر لوی زیاتې دی. دا د شاعر الله د الله د کورونو توهین دی. دا اوس ګوره دا زموږ بعضې ملګري بر کې د خدای بندګان وایي تاسو دوره نه پوهېږئ. دا رمضان دی، دا رمضان دی. په رمضان کې خلک تراویح کوي، قرآن وایي، دین وایي. هغوی څه کوي؟ هغوی د تراویح په وخت باندې په بازارونو کې ګرځي او ګانې او ډولکي غږي. دا اسلام د اسلام دی له دا تعلیم ورکوي. دا اخلاقیات دي، اخلاقیات دې ته وایي. ابرها الله ولې تباه کړ؟ د شاعر الله توهین یې کړ، د الله د کور توهین یې کړ. نو دی ته به کورسای بیا میلاو شي، بیا به ورته حکومت میلاو دي شي. خو د خدای د کورونو نه خدا را توهین نه کوي، د شاعرو د توهین نه کوي، د علم د توهین نه کوي. یعنی الله به دومره ذلیله کي، الله به دومره رسوا کي چې د هغې به امتحان یي. ښه دا ناپوهي ده، دا ناپوهه دي، دا نه پوهېږي، دی ته پته نشته دی. الله تعالی دې دا ټول پوه کړي ښه او پوهېږي به. ما ته مخکې ویل علماو سره دې کښېني، دین سره دې کښېني، حق سره دې کښېني، خو دی به پوه شي. دا چې کوم جومات ته تلي او دا چغې وایي او دا په سړکونو راوځي، هلکه وایي سادهګان. هغه یو سړی دی دلته راغلی دی، خپل زامن او ښځه هر څه هلته دي، هغه تاسو لیوني کړي. دوره نه پوهېږئ تاسو.